کتونکو کومه دیره کې چې زه موجود یم د دې دیرې نه 3 جنازې د ځمکې په لانجه باندې پرونو چتې شوي دي. 2 پکې جوبل شوي دي، یو شمېر بچي یتیمان پاتې شوي دي. یو ډېره لویه صدمه او سانحه چې کومه ده مخې ته په دې علاقه راغلې د هر کور کې خفګان دی. څومره سوشل اکټیویسټ چې دي یا څومره میډیا خلک دي هغوی ته زمونږ خواست دی چې دا خبره په تناظر کې واخلي او په امن خبرو کې د دشمنۍ نه د اجتناب خلکو ته پیغام ورکړي. نو راشي او دا ایشو روچته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په ترخه شب قدر عجیزه کې. ګرانو کتونکو 3 جنازې پرون د دې ځای نه اوچتې شوي دي او 3 واړه محورس خلکو، یعنی یو سابقه ناظم، یو موجوده ناظم او د خپلو پټو وش کیو چې هغه ځای کې په هغوی باندې ډزې وشوې، هغه ووژل شو. د ننني پروګرام مقصد او مرام مې دا دی چې هغوی خو لاړل د دې دنیا نه، یو غټ غم یې پرېښود بچو تم خاندان تم، خو چې چا وکړل نو هغوی نور ډېر لوی غم ځان ته پرېښود. او چې څوک هم دشمني کوي نو دوی د یاد وساتي چې دوی 50 کاله ځان وروسته بوځي. زه په دې موقع باندې د هغه وکیل هم ذکر کوم اپریدی صاحب چې هم دغه شانتې د دشمنۍ ښکار شو او په عدالت دننه یې ویشت. په دې کې به یقینا چې خلکو روغې کوشش کړي وي خو ناکامه شوي وي. خو نن سبا جرګه ماروم خبره په نیمه کې پرېږدي او بیا یې سر ته ونه رسوي او یې مړ وی پلانکي خو مې نه مني، یاره پلانکي لږ مشروط دی، پلانکي داسې دی. بیا چې کله داسې واقعات وشي نو یا ډېر ظلم وشو، ډېر زیاتې وشو. سیاست خو مونږ کوو، ووټ په ووټ خو مونږ کوڅه په کوڅه ګرځو، خو چې کله د یو 2 خاندانونو ترمنځ روانې دی نو هغې کې بیا کردار زمونږ څه وي. په دې خو زمونږ پیسه نه لګي که نه، خو پیسه هم دا لګي چې دا یو فریق هم راله پیسې راکړي او دا بل فریق هم راله پیسې راکړي، دې ته ناست یو. نو چې پیسې راکړي نو بیا ښه منډې وخو، خو چې کله د الله رضا راشي نو بیا ترې وروسته شو. چې هم چې د الله د رضا روغې کړي دي یا خدای پاک کامیابې کړي دي. نو کتونکو دا یو ډېره بوږنېدونکې دردېدونکې واقعه ده. 3 کسه د دې دنیا نه لاړل او 3 واړه اعتمادي خلکه ده چې خلکو په اعتماد کړو. یو سابقه ناظم باچا یادېږي، بل ملک ابراهیم دا کومه دیره کې چې ولاړې ما ورسره د هغه د تره زوی چې هغه ناظم و. نو مونږ 1.5 ګنټه وای چې مزل وکړو دې ځای ته رسېدلو، خو دې مقصد له رالو چې پرون د دې واقعه نه خبر شو نو خفه یو پې. ورسره دا خبرې هم ضرور کولې چې څوک هم دشمني کوي نو د یاد دې ساتي چې هغه به 50 کاله وروستو ځي. دشمني څه ښه څیز نه دی. زه به د دې یو خدای بخلي پرزن سره خبرې اترې کوم. ستا نوم څه دی؟ نعمان خان. نعمان خان. نعمان ستاسو والد صاحب څه نوم؟ حاجي نیاز علي خان. حاجي نیاز علي خان. ملک ابراهیم هم څو؟ هغه جي زما ترو. او باچا هم څو؟ هغه جي زمونږ باري خو ځمکې را سره دغه شاملات یې شریک و جي. نعمان دا قصه څنګه راله؟ یاره جي دا خو مونږ تلي وو ویش هم کولو نو څه ټوپک تماچه مونږ نه ووړې ځان سره او مونږ هلته چې لاړو نو هغې ټوپک په لاس ولاړو، هغې وی مونږ نه منو دا واقعه، مطلب دا ویش مونږ نه منو. نو چې مونږ ورغلو نو بس هغې بیا لټونه وواله او بس دا ځمکه ستاسو خپله نه جي دا شاملاتو او دا چا چې ډزې وکړی دوی په کیسه ده؟ نه جي نشته پکې. د څونه وخت نه په دې لانجه را روانه وه؟ د ډېر وخت نه پرې را روانه وه. دغې چا جرګې کړې وي؟ مخکې پکې شوې وي او کامیابې شوې نه وي. ولې نه؟ هغې بس هغې به کله اخوا کله دې خوا، بس بیا اخره کې مونږ ورته وی چې دا د فیصله وکړو نو مونږ به پکې بیا بنیاد وو.
نو بس هغې چې دا اورېده بس هغې بیا ښه برابر راغلي وو. مو خو ورغلي وو چې زه خپله حصه به ترې بېله کړو، خو هغوی باوجود هم هغې ونه منلو. بس نه 4 کسان یې وویشته پکې. دې کې قبرستان څه مسله وه؟ په قبرستان هم لانجه وه؟ نه جي نه، مونږ قبرستان ته وقف کوله. تاسو قبرستان ته وقف کوله چې بنیاد به ترې راته وکړو. او چې لکه که هغې حصه دغه کوله نو مونږ به خپل حصه والو قبرستان ته به یې دغه وکړو، وقف کړو. نو هغې بیا نه منل، نو بس هغې بیا پیرم شروع کړو او دغه واقعه پکې راغله. ته په موقع موجود وې؟ نه جي نه، زه ترې لرې وم. ته ترې لرې وې. نو لکه چې تاسو ته داسې پته وه، نو څنګه هسې خالي لاس تللی وې؟ بس یاره جي بس مو خو د ویش په دغه تلي وو که نه. هغې وي حالانکې د هغې پکې حصه وم نه، خو بس هغې وي نه، وی زموږ پکې حصه ده، بیا مو وی زه راشئ بس ویش به وکړو. خو هغې باوجود هم بس بیا هغې خبره ونه منله. ستا تره خو ناظم و که نه؟ او جي ناظم و. دا باچا پکې څنګه لاړه؟ نو بس دا هم جي او جي د هغې ورسره نوره ځمکه وه. کتونکو دغه ټول خلکه دواله ناست دي، راځي بیا خبره کوم. یو موجوده ناظم، یو سابقه ناظم. څوک چې چاله ووټ ورکوي نو دی په علاقه کې د خلکو زړه ګټلی وي. هسې بېسه څوک چاله ووټ نه ورکوي چې یو سړی دې ځای ته رارسي. نو چې هغه بیا یو ځای ته ځي نو هغه څنګه چې دوی خبره وکړه د زوی چې ځان سره ټوپک تمانچه نه به وړي، تصور کې هم نه وه چې داسې به کېږي. ستاسو نوم څه دی؟ لیاقت علي. لیاقت علي صاحب، ستاسو ورور څه نوم و؟ ابراهیم. ناظم صاحب. ناظم صاحب ابراهیم. ته ورسره وي؟ زه ورسره وم بالکل. په موقع موجود وي؟ په موقع موجود وم. تاسو څنګه بچ شوې چې دونه پکې ولګېد؟ نه چې مونږ ځکه بچ چې مونږ څنګه ورسېدو د 20 ښه ورسېدو د 20 د ګاډي نه چې څنګه کوز شوي دي، بس د 4 کسانو او دوی وویشتلو ډزې پرې وړې. بس ایله مونږ هغې ګاډو کې اچولي دي، ګاډي م را پیدا کړي په خپل ځان شو. په خبره پوه شوې؟ باقي دا مقبره نه ده، دا ډیری ده. دې ته زمونږ ګیر چاپېره 10 جربه پټۍ دی. د دې لږ د نیکه هم دلته کې یو مرله پټۍ نشته نیکه چا دا کار وکړو مونږ سره. اوس پوه شوې؟ په 4 مذهبه ناروی کړي دي. د لانجه څومره وخت نه روانه وه؟ دا جي د 3 کالو نه روانه وه، خو د همداسې پرته وه. اوس هغه هلکان موږ بهر وو او لانجه یې جوړه کړه. راته سهار وخت وایي راشئ تاسې مونږ هغې پرې بوټي کرلي دي. مونږ ورته وایو چې دا بوټي مه کره، مشر کشر شته دې کلي کې، دا به راغونډ کړو. پټواري شته، ګرداور شته، تحصیلدار شته، پولس شته. که سته و بلکل ستاسې که ستا نو نو خدای به هغه چې مونږ راوسته راته وایي چې وروره ستا د نیکه هم پکې نشته، د پلار دې نوم دلته نشته، د یو مرلی چې زمونږ یو مرله ټل دی، ته څنګه راځې؟ دا به ډېری پرته وه زموږ پټو سره. دې پې یو کال 2 ګاڼه جوړه کړه، بس هغه ګاڼه یې هم روانه شوه، ختمه شوه. اوس دې پوه شوې؟ بیا مونږ ډېری ته څه ویې نه، پرته وه. مونږ ویې دې کې به یا سکول جوړو یا جینکو لپاره یا د هلکانو لپاره. د جینکو سکول نه و، د 10مه مونږ یا 10م دپاره به زه جینکۍ کلي کې وي، لنډې به وي، تکلیف به ورته نه وي، سکول به وي، تعلیمونه به وکړي. دې بس بل پرون ورغلي دي، پرون بل بوټي پکې توتان توتان راوړي دي، هغې کرلي ګیر چاپېره ترېنه راغلي دي. چې مونږ خبر شو، مونږ یې چې ورشو چې ویې ګورو نو که زه مشرانو به راوغواړو چې هغې څه فیصله وکړه مونږ ته منظور ده. پټواري به راولو، هغه وایي چې دې شته، بلکل صحیح ده. بس دې کې ډزې شوې. ډزې لیاقت علي صاحب، لکه ګوره ابراهیم صاحب چې کوم دی دلته کې ناظم جوړ شو، هغه به د خلکو هم ډېرې جرګې کړې وي. نو دا خو ورته پته وه چې یاره دا یو لوی دغه دی، نو دې کې جرګې مرکې دې کې جرګې مرګې اړو شوي نه دي. مطلب دا چې د علاقې اړو خلک راغلي نه، دلته خو ډېر مخوري خلک وي، موږ ډېرې غټې غټې جرګې کوو. بلکل د ابراهیم په خپل سخت کال 5 جرګې د ورځې کوي. خو ستاسو په دې دشمنۍ کې؟ زموږ په دې دشمنۍ کې مطلب دا یوس هم ګرځي، دې سړو سره هم زموږ جوړه وه ناجوړه نه وه. ور پې پوه شي؟ بل خو رټه راغلی او دا کار یې وکړو. مخکې خو چېرته ډزې یو بل باندې نه شي؟ نه بلکل. ښه مړی ژوندی رشته دارۍ کې هم دي. د هغې یو جینۍ هم مونږ کره ناسته زموږ ورور کړې ده، د تره لورې زما ورور. دا بري خلک نه دي، د کورني خپل دي، د مړي ژوندي د ناستې راپاستې. دا خو شاملات وو که نه؟ هغه موږ شاملات وو، ستاسو به نه د هغوی وه که نه؟ دا شاملات خو نه دي، دا زموږ جایداد سره ده دا ډېری.
دی غواړه د نور تربوران دي هغې نه راځي او دی راپاسي د ده دلته پټۍ نشته دی ولې راځي دلته کې یو کرښه پټۍ نشته یو مرلی نشته دی څنګه رامنډوي د دې تربوز راشي ما سره کښېني نیمه غوټه ردره نیمه زماره اوس په خبره پوهېږې چې نه راځي ما پکې پوله اچولې ده پکې څومره غوښتله د ټوله غوښتله مونږ وله پکې پوله هم اچولې وه را سره پوله ګټ کم پکې تېره کړې وه او دا 3 کاله همداسې پرته وه پرون راغلی بیا د هغې په غاړو باندې توتان او ونې مونې کرلي بکیاڼې مکیاڼې اشر مشرې کړو او چې دې مونږ خبر شو ماښام سهار ورغلو چې ورغلو به دې مونږ پیاده روان وو د ورور مې چرمیان ابراهیم او باچا خان او جاوید زما ورور د هغه ډرایور راګاړي چېرې دا ځای وګورو چې څنګه چل دی څنګه نه دی ځکه دا دا بوټي به زه کوم مشرانو ته چې لکه حساب چلې کړی وه ته چې دا بوټي وباسي اوس په خبره پوه شوې چې مشرانو سره فیصله وکړه مونږ ته منظور ده او نیمه خو مونږ ورکړې ده په خوښ هم ورکړې ده دا وخت هم ورکړی 3 کال وشو د وایي نه دا ټوله به راکړې دا نیم زرمه هم زما په دغې باندې دا کور یې د الله تعالی تر به شو که ور شوم لا ماته شو زما دوه وروڼه یو مې تر یې مړ شو 2 وروڼه مړه شو یو را سره چې دی نو داسې سړی مړ شو چې دوه کې یاد سړی باچا خان دا دواړه ورورولي وه باچا هم دغلته څه ځمکه شته د ده سره 20 جیره به پټې لاندې پروت دی دا لانجه هم د هغه د دغه نه جوړه شوه مونږ ورته ټل بیل کړی هغه ته بیل د ده پټي سر ته تقریبا یو 2 کناله هغه دې وویل چې نه دا به نه ورکودله ما ورته ویل چې نه دا به ورته پټې ستا سره پټې نشته ته غواړې او دا جیدار ورلاندې دله ولې نه ورکړې د باچا څو بچي یتیمان شو نو هغوی بس یو 2 پاتې دی او یو پیغله لور دغه شاله د پخپور ګوډره او یو چې دی نو د ابراهیم څو بچي د ابراهیم 4-5 بچي دي 2 زامن دي او 2 لوڼه دي او د بل بل چې دی نو یو 2 لوڼه دي او 2 زامن دي کشر دی جاوید صحیح ګرانو کتونکو خو په دې باندې موږ ډېرې خبرې وکړو ډېرې خبرې لکه د دوی ملا ماته شوه دا یو نه ختمېدونکي غم دی دا نه هېرېږي ولې هغه انسان چې د تېرو بلدیاتي انتخاباتو کیسه اخیستې وه خلکو سره اعلانونه کړي وعدې ورسره کړې وې دا مشر چې کومه خبره کوي خو دا ځمکه موږ ته بیلی شي نو یا پیسکوله یا موږ قبرستان ته وقف کوو نو دا خبرې تایید زه په دې کوم چې یو سړی کله الیکشن کوي نو هغه د خلکو زړونه ګټي او مزید ویې لکه ادیره مې هم دله درکړې ده اسکول نه مې هم دله ځای درکړه نو دغه کې شک نشته چې یاره دغه ځای به هم دې ته پرېښوده خو په هغه ځای هغه مړ شو هغه سره نور 2 مړه شو او ورسره جوبل خوم شو الله پاک دې خاندان له صبر ورکي الله پاک ته هغوی له جنتونه ورکي خو زه نن خبره بیا کوم په دشمنو باندې ای پښتنو دا انا ضد کینه بغض دا ختمه کې ملکونه کم ځای ته ورسېدل او نور قامونه کم ځای ته ورسېدل موږ پښتون قام په دې کې یو چې څوک به وجنم او د چا نه به حصه اخلم او څوک به چې کوم دی نو په مرله باندې په دې سیمه کې د شوتل په موټي د سپي په غپه د ونې په لخته داسې نور نو به همدې لپاره چې لکه په یو د سپي په غپ باندې 2 کسه مړه دي سریخ کې که نه داسې په شوتل وي پاڼه دارې ولې موټي ګیا دې ولې ورې بل ورې په جانپور کې بل چې لږ ګنې ماتو او چې دا ورته وایي مه ماتوه مالک ورته وایي بس کافر بچي مخې سره وشي درې ماتو جانپور کې ترخې دلته جوخ پروت دی هغه ورته وایي چې زه به وړم ده ورته وایي نه به وړې زه ګېډې وړم ده ورته وایي نه به وړې بس ویشتې دي وخت سره سره موږ وی تعلیم راغی دوابه کې به دا قصه ختمه شي دا دوابه کې به لانجې جوړې شوې دغه کوم ځای بغیر د ډر دورونه خو چې ګوره یو ویشتې ولې لکه په وقو یو ویشتو ولې لکه په ټماټرانو پټي کې بې تپوسه ځکه مې وویشتو بدي کدوان به شو کوي دا به ضرورت وي غریب به وي زمیندار به ورشي کدوان به غواړي یا به د ټماټرو غواړي که نه غواړي ته نو به شان همداسې روژه بر ویې وجدي او شرمه یې بېزتي کوي د دې خلکو دا کار دی کتونکو دغه ټیم دی چې خپې به یې وغځولې بل به پرې راغی څوک شته چې دا خپې رانه کټ کړي د کاڼي دور چې ورته موږ د دوابې هغه یادونه لاړه هغه ځای ته ته رالې خبرې وکړه خبره سمه نه شوه
د کلي د جومات امام د کلي کې محورس خلکه مشران او بیا سړي ته ووایه چې هلکه بس په دې ځای د یا مړ کوم یا زما پکې دونه دونه سره سي هر سړی په خبره پیږي پر دې حق څوک نه ویني شي ځان هم پرې وژني بچي هم پرې وژني کور هم پرې روانوي ځان له خو پر دې حق خو نشي ورکولی ته په حق غواړې یو شي مجبوري کمزوري او زما دا وسه کې یو کنال ته یا 10 مرلې 2 مرلې دا مې د هلکه دا واله کور پکې جوړ کړه ځان له بچو له پکې سبزي وکړه که نه په داسې کوي خلک داسې نه کوي ته راځې په پردي مال خېټه وراشې نو خامخا ته څنګه راځې زما ما سره په اتیاو جریبو کې ستا چې زما دلته 20 جریبه پټې دی زما پوله په پوله موړه زما تاسو ما سره کوم د تربوران دي یا د هغه هغې نه غواړي چې د هغې دلته 10 جریبه پټې دی او دې رامخکېږي امت ته چې نه دا زما تا نه اخلي ګرانو کتونکو دغه ټوله قصه هم درته وړاندې کړه ولې چې خلکو تپوسونه کول پترخه کې داسې شوي دي موږ سره هم خلک په رابطه کې دي ځای خلکو هم اکثریت خلکو راته ووایي چې ظلم وشو فیصله په تاسو ده چې یاره په څه مړه شو ولې مړه شو یو داسې سړی چې ټول علاقه په آباده وه علاقې خدمت یې کو ملک ابراهیم یو داسې کس چې هغه باچا دغه په 9 شلې باندې دغه اخیستو په 600 باندې په دویم ځل نازم شو 9,500 خلکو ورکړو دا وګوره د اجره ډکه ده دا کلي ټول خپه دی په دې کلي کې یاره خور مور چې کومه ده په دې ترخه کې په جړا ده چې څنګه کور نه ووته ولاړه خو دا د مرګ ټیم نه دی معلومه چې مرګ له بانه نه وي نو مرګونه به نه وي مرګ له به ضرور بانه وي د هغه نوره په دې دنیا نه وه د هغه مقرره وه خو راتلونکي چپې به شمارو دې خلکو ته مې خواست دی چې څوک هم دښمني کوي نو سوچ ته کوي ځان وروسته بوځم دښمني ټول تاوان دی خو یو سړی و چې دی کې ما ګټه وکړه نو راځئ چې چیلنج کوم او دا ګز او دا میدان نو دې دښمنو نه اجتناب وکړې او دا پوله پټي دار سره نه پاتې دی اخرت ځان لخه کې الله دې دوی له صبر ورکړي